دا ملګری د طلاق او د یوې مسلې باره کې تپوس کوي چې یو سړي ښځې ته دا ویل غوښتل چې مال اوبه راکه، خو د خولې نه دا ووتل چې انت طالقون. انت طالقون دا د عربی لفظ دی، معنی دا ده چې ته طلاق یې. نو په دې باندې طلاق واقع کیږي او که نه واقع کیږي؟ نو جواب دا دی چې منګه بار بار دا خبره کړې ده په دې ګروپ کې چې دې ګروپ کې منګه د طلاق او د مسلې جواب نه ورکو، ځکه چې د طلاق او مسله باریکه مسله ده او هغه به تاسو یو مفتی صاحب سره براه راست ملاویږي. خو عمومي مسله دا ده چې کله یو سړی ښځې ته لفظ صریح یعنی واضح لفظ چې هغه د طلاق لفظ دی دا اووي او شاته داغه نیت ارسو، دا په غلطۍ باندې وي، دا په قصد باندې وي، دا په رضا باندې وي، دا په جبر باندې وي، نو په دې سره طلاق واقع کیږي. کچری یو سړی سبحان الله ویل غواړي او داغه د خلینه او خطل چې انت طالقون، نو په دې سره فقهاري کې چې طلاق واقع کیږي، ځکه چې صریح لفظ کې نیت ته ضرورت نه وي، دا د نیت نه مستغنی لفظ دی.